السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی سے محترم یو تپوس مې کولو جی چې ستاسو په دې بعضې ویډیوګانو کې ګوجر لفظ استعمال شوی دی جی، نو په دې باندې د بعضې ګوجران خلک هغوی ډېر زیات خفګان اختیار کړی دی. هغوی وایي چې زمونږ مفتی سے محترم توهین کړی دی د ګوجر قوم. نو آیا ستاسو د دې ګوجر لفظ نه د ګوجرانو توهین مراد دی که نه د ستاسو د عبدالرحمن ګوجر سره خبرې اترې مراد دی جی؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مولوی صاحب محترم تاسو تپوس کړی د ګجر قوم باره کې چې مثال ګجر قوم مولوی صاحب مسله دا ده چې قومونه خو د تعارف د پاره دي، الله پاک ته نزدېکت د پاره قومیت نه دي. ګجر قوم هغه قوم ته چې ګډې چیلو کار کوي، نو دا ګډې چیلې خو پیغمبرانو هم سره ولې دې کې څه خبره نشته، ښه پېښه ده. بیا تاسو ویلي چې د عبدالرحمن متعلق چې عبدالرحمن باره کې ته خبرې کړې، عبدالرحمن خو پنجپیرې دي، هغه سره که موږ کمې خبرې کړي هغه موږ دا نه دي کړي چې مثال دا ګجر قوم غلط دی. موږ دا خبرې د دې کړي دي چې مثال عبدالرحمن صاحب ته پنجپیرې یې، ستا عقیده صحیح نه ده، ستا چې کوم کار روزګار دی هغه کوه، خو نور د مناظرو میدان ته ستا راتګ صحیح ځکه نه دی چې ته په دې څیز نه پوهېږي. نو دته موږ په دې لحاظ سره ویلو چې صاحب ته د مناظرو خبره کې نو مناظرو میدان ته تم راځه، ځکه چې په دې څیز باندې نه پوهېږي، ته خپل ګرد چیلو سره کار ساته. نو اوس یو سړی وایي چې مثال ته ګجر قوم ته غلط ویلی دی یا مثال ته ګجرانو ته غلط دی، دا د هغه غلط فهمي ده. ټول مسلمانان خپل منځ کې وروڼه دي چې عقیدې لحاظ سره سړی د دنیا په هر ګوټ کې خو چې مسلمان دی دا زمونږ ورور دی، که هغه ګجر دی او که هغه دین علاوه د مسلمانانو بل کوم قوم سره تعلق ساتي. نو په دې کې د خفګان څه ضرورت نشته، که ملګري خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. او دغه خبره شو عبدالرحمن، نو که دته موږ دا خبره کړې ده نو موږ دته ویلي چې صیبت ستا کار دا نه دی چې مناظرو له راځي، او بل که ته ځان د ویلو چې لکه ته ځان مشهور نو موږ ته خپل کار روزګار کوو په هغې سره موږ نه موږ مشهورېږو، او په تا کې د مشهورېدو څه شته نه چې هغې د وجې نه موږ خپل ځان مشهورول غواړو. او ته چې خپل کار روزګار کوه، ستا کار روزګار خو مزیدار کار دی، کوه، پیغمبرانو طریقه ده، صحابه کرامو ګډې چیلې سرولې ښه کار دی. او نور د مناظرو دا میدان چې دا د علماو دی او ته خو عالم یې نه، نو ته په دې څیز باندې نه پوهېږي. دا ته موږ داسې ویلي دي. نو اگر چې ملګري یقینا ټول پوهې دي، خو بعضې ملګري د ناپوهۍ په بنا باندې وایي چې مثال دا خو ګجر قوم ته غلط ویل، دا د هغې غلط فهمي ده. مسلمانان زموږ ټول وروڼه دي، که هغه هر قوم سره تعلق ساتي. او عبدالرحمن چې دا خو د عقیدې لحاظ سره غلط دی، نو موږ درته ویلي چې ته خپل کار روزګار کوه، ګډه چیلې دغه کار ښه مزیدار دی. او نور مناظرو دپاره ستاسو لویلي علما دي، لویلي شیوخ دي، هغوی د خیر مناظرې کوي ځکه هغه پوهېږي، خو ته پوهېږې نه. ستا میدان دا نه دی، ته په خپل کار روزګار کې ښه ښکاري. دنیا مثال به دا لکه ما مخکې کلیپ کې وضاحت کړو، دنیا مثال به داسې شي لکه یو سړی دی دکاندار دی او هغه د علماو بحث ته راشي، نو خلک ورته دکانداري ده، که ته دکاندار سړی په دکاندارۍ پوهېږي، په دې نه پوهېږي، نو دا نه چې دې سړي دکاندارۍ توهین وکړي، دې سړي حقیقت واضح که چا ته جواب ورکړي، ځکه چې دا خو دکاندارۍ باندې پوهېږي. نو اوس عبدالرحمن چې په ګډو چیلو پوهېږي، نو دلته حقیقت بیان شي، دا نه چې د ګډو چیلو توهین وشي یا دې د کسب او د پیسې څه توهین وشو. الله پاک دې موږ ټولو ته د صحیح پوهې توفیق راکړي، او الله پاک دې موږ مسلمانانو ته په خپله عقیده باندې استقامت نصیب کړي. جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.